بسم الله الرحمن الرحیم. د کفارې بیان. د رمضان د روژې کفاره دا ده چې یو مری آزاد کی، که دا نشي کولی نو 2 میاشتې پی در پی د روژې ونیسي، او که د دې نه هم عاجز وي نو 18 مسکینان دې ماړه کي. د 2 میاشتو روژې دې په دې طریقه نیسي چې پی در پی وي، یعنی پرله پسې، په دې شان سره چې یوه ورځ پکې هم ناغه نشي. نو که پس د شروع کولو نه پکې یوه ورځ ناغه کړه، کفاره نه ادا کیږي، بیا به یې د سره شروع کوي. 2 میاشتې به باقاعده مسلسل روژې نیسي. که د پروزګنۍ روژې کفاره یې په ذمه پاتې وه، خیال یې وکړه چې یوه میاشت به د شوبان کوم، ورپسې د رمضان میاشت ده، 2 میاشتې به پوره شي، کفاره به مې ادا شي، نو دا غلطه خبره ده، په دې نه ادا کیږي. دا رنګ په کال کې چې کومې 15 روژې منع دي، که د کفارې په 2 میاشتو کې هغه شامل کړی شوې یا زیاتې، نو هم کفاره نه ادا کیږي. که په منځ کې ترې د سفر یا د مرض یا د نفاس په وجه روژې ناغه شوې، نو هم کفاره نه ادا کیږي، بیا به د سره 2 میاشتې پی در پی نیسي. هان که په منځ کې د حیض په وجه د ښځې روژې ناغه شوې، نو خیر دی، خو سره د پاکېدو دی بیا د روژو سلسله روانه کړي تر هغې پورې چې ټولې 18 پوره شي. او په کومه ورځ چې د حیض نه پاکه شوه، که د هغې نه پس یوه ورځ ناغه کړه، نو کفاره نه ادا کیږي، بیا به د سره شروع کول او د 2 میاشتو باقاعده مسلسل پوره کول غواړي. که د قمري میاشتې د اول تاریخ نه کفارې روژې شروع کړې وي او مسلسل 2 میاشتې ونیوي، نو کفاره ادا شوه. برابره خبره ده چې دواړه میاشتې د 10 وي، او که د یو کم 10 وي، او که یوه د پوره 10 بل د یو کم، او که روژې د میاشتې د منځ نه شروع کړی وو یا اول تاریخ نه وو نو متعین کړی، نو 18 روژې دې پوره کړي. که د دې 2 میاشتو په دوران کې یوه ورځ په هیره سره څه وخوړل یا وڅکل یا په هیره سره جما وکړه، نو چونکې په هیره روژه نه ماتیږي، په کفاره کې څه نقصان نه راځي. په چا باندې چې د رمضان د روژې کفاره واجب وي، که د هغه د روژو نیولو طاقت نه وي، نو 18 مسکینان دي 2 وخته په ګېډه ماړه کي، یعنې سبا بیګا، او که دې له قطغ ورکوي نو هم صحیح ده، یا خامه ورته ورکوي هم جایزه ده. نو هر یو له دې د صدقې فطر په اندازه ورکي، که د دې نه یې کم ورکه، کفاره نه ادا کیږي. او که 18 مسکینان له د قطغ په ځای د هغې قیمت ورکړه، دا هم جایز دی، او مصرف یې په شان د مصرف د صدقې فطر دی. که چا بل ته وویل چې زما د طرفه په کفاره کې مسکینان ماړه که، پس هغه دا کار وکړه، نو کفاره پرې ادا شوه، او که د بل د طرف نه یې د هغه د وینا نه بغیر ادا کړه، نه ادا کیږي. که د یوې روژې کفاره پرې واجبه شوی و، هغه یې ادا کړه، بیا پرې بله واجبه شوه، نو اوس به بیا ادا کوي. هغه اوله د دې دپاره کافي نه و. او که د اولې روژې کفاره یې په ذمه پاتې وه، لا نو ادا کړې، او بله پرې واجبه شوه، نو اوس د یو کفاره ادا کی، تداخل به راشي، یعنې دا یوه به د دواړو دپاره کافي وګرځي. برابره خبره ده چې دغه دواړه روژې د یو رمضان وي، او که د 2 رمضانونو. خو د تداخل دا بیان هله دی که دواړه روژه د جما نه وي، او که دواړه د جما وي، یعنې دواړه روژې ماتې کړې وي په سبب د جما، او د هغې په وجه پرې کفاره واجب شوی وي، نو په دې صورت کې اختلاف دی چې تداخل راځي او که نه. خو د فتوا دپاره دا خبره غوره کړی شوې چې کفاره به جدا ورکوي، یعنې مستقل. کفاره صرف د ادای رمضان د روژې په ماتولو راځي، یعنې د رمضان د ادایي روژې نه سوا که چا بله روژه ونیوله، مثلا قضا د رمضان یا نفل یا نظر وغیره، او بیا یې قصدا ماته کړه، نو صرف قضا به یې راوړي، کفاره پرې نشته. د فدیې بیان. مخکې بیان شو چې شیخ فانی که غني و، نو په هغه باندې د رمضان المبارک د هرې میاشتې په بدله کې فدیه ورکول واجب دی.
الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نو شیخ فانی باندې واجب دی چې فدیه ورکي. خوښه یې خپله ده که د رمضان په شروع کې ورکوي او که په آخر کې، دواړه طریقې جایز دي. د یوې روژې فدیه دا ده چې یو فقیر لدی د سرسایه په مقدار قطع ورکي او که د دې په ځای قیمت ورکه هم ادا کیږي. که فقیر سبا بیګا طعام لراوست موړ کړه، په دې سره هم د یوې روژې فدیه ادا کیږي، لیکن که په صدقه فطر کې داسې وکړه نو سرسایه پرې نه ادا کیږي، ځکه په سرسایه کې تملیک ضروري دی، یعنی مالک ګرځول. چا چې د رمضان روژې د سفر یا د مرض وغیره په وجه یا بلا وجه نوی نیولی، په هغه باندې فدیه نشته، بلکې قضا راوړل ورله ضروري دی. څومره زر چې ترې کیدی شي دې ونیسي. خوښه یو خپله ده، که پی در پی نیسي او که په منځ کې ناغه کوي، لیکن مسلسل نیولی غوره دی. په قضا راوړلو کې دې بلا وجه تاخیر نه کوي، ګناه دی. او کله نیولی نه وي چې د دویم کال میاشت د روژې شروع شوه، نو اوس به دا ادایي روژې ونیسي. دواړه اختر د ورځې نه پس دی، د واړه اختر د ورځې نه پس دی، بیا هغه قضا شوی روژې قضا راوړي. په دې صورت کې پرې هم فدیه نشته، خو څومره روژې ترې قضا شوي وي هغه به نیسي، زر وي او که پس. که د رمضان قضا روژې پرې پاتې وي او هغه یې لا تر اوسه پورې نه وي نیولی او دی شیخ فانی شو چې نه اوس روژې نیوی شي او نه ترې د آینده دپاره امید دی، نو ده له هم پکار دی چې د هرې روژې په بدله کې فدیه ورکړي. مسافر او مریض او تی ورکوونکی ښځه او د کومې ښځې چې حیض یا نفاس وي، دی که په حالت د هغه عذر کې مړه شوه چې د هغې په وجه یې روژې قضا شوې، نو د دغه قضا شوې روژو په دې باندې نه مؤاخذه اخروي شته او نه پرې د مرګ په وخت کې وصیت واجب دی. هان که دغه عذر زایل شوی و، بیا د رمضان نه وروستو یو څو ورځې ژوندی و، بیا مړه شوه، نو څومره ورځې چې داسې موندلې وي چې دغه قضا روژه یې پکې نیوی شوې، لیکن نیولې یې نه وي، د دغه موده ورځو د فدیې وصیت پرې واجب دی. څومره ورځې چې دې وروسته موندلې وي، د هغې نه ایام منهیه مستثنا دی، او ایام منهیه 15 ورځې دي. د واړه اختر اول ورځ، د لوی اختر د میاشتې 10م، 11م، 12م، 14م تاریخ. چا چې د رمضان روژې بلا عذره پرېښې وي، په هغه لازم دی چې په خپل ژوندانه کې قضا راوړي، او که په ذمه یې لا پاتې وي او مرګونه شه، نو د هغې روژو د فدیې وصیت دې وکړي. د چا نه چې منځونه قضا شوي وي او په ذمه یې پاتې وي او د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې زما په ذمه دومره منځونه دي، د هغې فدیه ورکړي، نو د هغه ولی دې په درېیمه حصه کې د وصیت سره مطابق عمل درآمد وکړي، او د هر یو وخت فرض قضا شوی مونځ او د وتر واجب قضا شوی لمونځ په مقابل کې فدیه ورکړي. شیخ فانی په ژوندانه کې د خپلو منځونو فدیه نشي ورکولی. د کوم میت په ذمه چې صدقه فطر یا زکات یا کفاره پاتې وي او هغه د مرګ نه مخکې وصیت کړی وي او مال یې پرېښی وي، د هغې په ولي باندې د هغه د وصیت سره مطابق په درېیمه حصه کې عمل کول واجب دي. نو د میت د ذمې نه به دا حقوق وغورځېږي، او که میت وصیت نه و کړی او د هغه ولی د هغه د طرف نه صدقه فطر یا زکات ورکول، نو دا هم جایز دی. دا دغه مسائل چې تاسو خدمت کې د فقه حنفي د معتبرو کتابونه لکه هندیه، مراقي الفلاح، هدایه، خلاصة الفتاوا، قاضي خان، شامی، خانیه، شرح التنویر، بحر الرائق د تاسو په خدمت کې وړاندې شو. ومن الله التوفیق.